أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقال نسوة في المدينة امرأة العزيز وقال نسوة في المدينة امرأة العزيز تراود فتاها عن نفسه قد شغفها حبا إنا لنراها في ضلال مبين فلما سمعت بمكرهن أرسلت إليهن وأعتدت لهن متكأ وآتت كل واحدة منهن سكينا وقالت اخرج عليهن فلما رأينه أكبرنه وقطعن أيديهن وقلن حاش لله ما هذا بشرا إن هذا إلا ملك كريم. مخیاتونو کی کم سړی چې عزیزی مصر یوسف علیہ السلام اغسطه او خپل کور کې وساو بیا خبره دې تر راغله چې کله یوسف علیہ السلام ځوانۍ ته ورسید هغې نه وروستو ښځې د هغه نه مطالبه وکړه تر دې چې دروازې ټولې بندې کړې وې زه چې درته څه ویم دا به کې یوسف علیہ السلام وی معاذ الله پناه غواړم په الله سره داسې کار خو زه نشم کولی ولی یو طرف ته خبره د الله دا بل طرف ته خبره د زما د آقا او د مالک دا د دواړو خلاف خبره دا خلاف ورزي دا د الله هم خلاف ورزي دا او زما د آقا هم خلاف ورزي دا غي بیزتی دا د کور بیزتی دا نو دا نشم کوله خزی خوی کیبا قصی وکو چې راوی نسی هغه یوسف علیہ السلام هغه د دفع کولو اراده وکړه قصی وکو دفع کړه یوسف علیہ السلام وتښتېدو منډې کړې خزی ورپسې منډې کړې نورې پلاس رانغې لمنې پلاس کې راغله لمنې ولا اوسله ولا کمیسې د شا طرف نه اوسلو کله چې دی دروازې ته ورسېدل نالته کې عزیزی مصر راغله دلته کې نو دی بم چې سړی کله منډي وਹੀ سیاده لکیږي هم منډي چې وਹੀ نو سم خامخا غرب غرب خيږي هغه به تاسو کړی تاسو چلې سغرب غرباره جوړ کړل سمندي وای سی چل شو خزم مخ کې شو وای ما جزاء من اراد باهلك سوءا الا ان يسجن او عذاب اليم. یوسف علیہ السلام یو خبره مختصر وکړه بیا دې فیصله وشو دا خبره شوی دا نو دا کې قصوروار څوک دی یو سړی فیصله وکړه چې قصوروار د کمیس نه پته لګي
کمیس د مخ کی طرف نه سری شوی نو بیا به قصوروار سړی او کو کمیس د شا طرف نه سری شوی نو قصوروار به بیا خزی کمیس چې اولی دی شو پته ولګېده چې دا خو قصورواره خزه ده خزی ته وی ستاسو چل ول ډیر زیات دی ته بخنه طلب کو د الله نو بخنه غواړه تاسو خطاکار یې ته خطاکار یې یوسف علیہ السلام ته وبستدي پرما مکو بس کدا خبره تذکرہ مکو دی نه رازو کا خبره دغه وخت کې رفع دفع شو لیکن خزی پزړه کې خبره ورنه وتله نو خزا یو ځکه بل ځکه صفت کوي او دغه صفت د وجنه نور خزو ته دا خبره معلومیږي دا چې دا خزا مینا محبت د دې په سړک کې دنه ورنه وتله دا خبره ډنډوره شوه چې دغه سي زلیخی کرا یو خادم دیو دا غنا دا خزه مطالبه کوي د خپل حاجت پوره کولو دا خو ډېر بد خبره ده چې د غلام نه او د خپل خادم نه داسې مطالبه سره کوي هغه دا خبره بده غنله کله چې دا خبره دې تم را ورسېده نو دی وتا دعوت ورکو زیول تیار کو کیناستل او یوسف علیہ السلام خو خادم نو داو کا راشه هغه نو خبره وکیدا نو خامخا هغه خبره وشوه چې راووتو هغې لګیا دي په خپلو خوراکونو باندې چوړکۍ سره دي ځان له پل پوټ کټ کوي په هغې کې خپل لاسونه هم زخمیان کړه د ښځو خپل لاسونه ګوتې زخمي کړې وینې کړې پته ونه لګېده ورته دا خبره چې څوک کوي چې ګوتې کته وغورځېدې نو دا خبره به ښه نه وي ولې دا خبره داسې کېږي نه چوړکۍ که ډېره تېره شي خو دا وړوکي نه وځي او د ګوتو بندونه چې دي نو هغه بلکل په یو ناپ باندې نه دي چې کې دې په یو بل طرف ته وځي داسې نه کېږي عام مفسرین معنی کوي قطعنا ایدیهن جرحنا ایدیهن خپل لاسونه خپلې ګوتې زخمیانې کړې دا خبره وه بیا د هغې وی دا هغه دي چې ما زما ملامتیا تاسو کوئ ما ملامته کوئ دې باره کې نو ما چې تر اوسه پورې د ده څه ویلي نو د خو ځان بچ ساتلی خو کوونه کې نو اوس تاسو په واسطه ورته وایم زما چې کومه مطالبه ده دا د حل کی سر دي کی که نه حل کوي زما مطالبه نه پوره کوي نو بیا به ولا ښه نه وي د هغې تذکره کوي اخر د جیل فیصله شوي ده پې جیل ته رسېدلی وقال نسوة فی المدینة وی خزو په ښار کې امرأة العزیز چې ښځه د عزیز تراود فتاها غوښتنه کوي د خپل خادم نه د خپل غلام نه عن نفسه د نفس مبارکي مطالبه کوي د هغه نه د هغه د نفس دا نفس دې مال راکا دا زړه دې مال راکا ما زه چې کوم سویم نو دا زما سر کا زما مطالبه پورا کا نو قال نسوة فی المدینة امرأة العزیز تراود فتاها عن نفسه وی خزو په ښار کې ښځه د عزیز غوښتنه کوي د خپل خادم نه د خپل غلام نه عن نفسه د هغه د نفس مبارکې قد شغفها حبا
یوازې مطالبه نه دا بلکې ورننوتل مینا محبت د هغې په زړه کې لاندې ویښ ته رسېدل ښه زړه کې ویښ زړه کې وله ځای نیولی خلک چې کومې خبرې کوي مقررین نه خو زه نور څه وایي هغه بعضې خلک خبرې کوي دا مقررین عام طور باندې کوم چې خون پیدا کوونکي په بیانونو کې وجه پوجې لګیا څه بل کله غاربې راکاږي کله څه کوي کله څه کوي نو هغه دې ته نه ګوري چې دا خبره صحیح ده او که صحیح نه ده او خون رنگ په قصه کې پیدا کوي دارنګه بعضی ذاکرین شیعاګانو کې بعضی مقررین چې نه دا دروغ ویل کیږي په دې باندې وایي چې خلک وجړای د خلکو جوړول لپاره څه قصه کوي یو ذاکر چې راغلو تقریر کاو پښتنو ته کاو وکړه حسین رضی الله تعالی عنہ باندې ډېر زیات ظلمونه پیښ شوي دي واړه کور شهیدان کړي زنانه شهیدانی کړي او به بندې کړي ډوړې به بند کړلا پښتنو کې چا نه جوړل سو افسوس نه کاو وجلی دی دا چل شه دی شی وي وې دا سکه او چې خو خيار خلګي پس طریقې باندې کې د وسینو وې تر دې دومره ظلم زیاته په وګو چې نسوار په بند کړو خلکو دا هډې ظلم کړل ښا چې نسوار په بند کړو دغه سي خلک لګي بازي قصې کوي یو سړی ورو قصې کوله د یوسف علی السلام لګیا دی ولاړ تقریر قصه کوي یوسف علیہ السلام وی درنگ نه خيستا خز نوې ځوان او د تیلې ډکه ټوبې پسر دا زیړ کمیس او سپین پردوګه بوسکی اغوسته کوله واسکټه هم سره اغوسته پنجداري سپي پخپودي جرمني تماچه بغاړه دا هغه وخت جرمني تماچه بچته ورو دا قصې کی او چې کله په دې حال کې د یوسف علی السلام د زلیخې په مخ ور تیر شو یې زلیخې وی چې وې دی وړه مخه زړه را لوي وړ دا حالي خلک دا لګیا نو قصې کی بعض خلک قصې کی د حور قصې کی وی حور داسې قصته یو داسې وې کچانی وې د دې لګې د پلان کې خزا جمعات کې لګیا داسې قصې کی خبرې نو ټیک دا بازي خبرې لیکن په دنیا کې د دې د پیغمبر سره دانګې د چا سره تشبیه ورکول دا خو نه پکار کړ بعض خلک داسي یو کارو کې ویدا د پیغمبر په شان دي کارو کو داسي ولي وای پیغمبر په طریقه باندې کارو کو چې دې ټیک د صحیح ده دوسیز سبا دې مولیانه وکړ کې او دس کې چرتا خلکو ته کیمرې نیولې وای دا پیغمبر چې څنګه او دس کا دا هغه پیغمبر په سنت طریقې باندې پیغمبر په شان دي او دس کې پیغمبر په شان دي ولي وای او داس کې بیا بعضی غلطیاں نه مراشي نه خلکو دا کار شي هغه غلطي نه بسړی نور روان شي ولي وایي کله یو عالم روان دی وې د پیغمبر په شان دی روان دی دې ولي وایي پیغمبر په شان دی روان دی دا تشبیهات ورکول دا نه پکار نه خو
نو قد شغفا حبا یقینا ورنوتل دې پسړه کې مینا محبت داغا ان لنراها فی ظلال مبین یقینا من خامخا انو دې لرا په گمراهی ښکار کې دا گمراهی کار دی کټه گمراه ده ښا فلما سمعت بمکرهن نو کله چې واورید دې زلیخه داغي مکرونه واوریدو داغي دا تانی واوریدې خبره واوریدې چې دې پسې لګیاي بدر دې پسې وای تانی پسې وای نو ارسلت الیهن نو ویل غاغي ته پسې سوال جواب عاتت لهن متکا او تیار کړه داغي لپاره زیره کې ناسو د خوراک دلته بکینی او راضی با خپل خلق وبکه پل پروت خوري دې څه تیار کول یاغی له مجلس تیار کو واتت کل واحده منهن سکینا ورګړه هر یو د دینا چړا جوړکې هر یو ورګړه پلیټ وته کی دي نام تو وايي وسم دلته رواج شروع شه خلق پل پروت چراوډي نو په غټ لوخي کې راوډي هر یو سړی ته پلیټ کی دي جوړکې ورسره کی دي ځان لري کم یو شی د خوخي را اخلا په خپل کټ کوا خوره او چې کله ټول کټ کړي شي نو بیا سو کړي شي سپات شي ځای شي نو څومره چې خوره ځان په خپل کټ کوا خوره کړ ناغه دغه سي چوڑکې کې خو دی پل پروډه کې خو دو لږ وخت چې تیر شو هر یو ټول شروع کړه دغه ته आवाज کو پلان کیا بهر تروزو دی خو راشه اچ راغه چې دی اولې دو داغه خبره وقالت اخرج عليهن راوزا بدی باندې بهر تروزو دلته راوزا دی خز دی خپل راشه خدمت کا دا کار وکاو کا ولې خادم نه رکی بګم دغه خادمانو نه ستر پرده پکاري پرده سره د استاد سره زموږ خلک زنانا یو خو دکاندار نه پرده نه کوي ستر د دکاندار نه نه دویم د دغه هوټل کې چې کم بیره ګرځي دتنم پرده نه ستر داغه نه نه نور څوک بنا راځي خدغه بیره راځي خیر نه دا ستاسو ده ستر پرده نه نشتی دارنګه پرده چې کینو د دکاندار نه کوي خاون نه کوي په دغه ځای کې اسړو نو چې کله به اخوا کته نو خځه په بورقو چې دا کړوا چې خاون بکله دی خو هغه ته زر به بورقه راکته کړه هغه دا پرده مانه کې الته دا دکاندار ساسه ده دنه پرده نه کوي ضمانت پرده کې بعض ناس داسې حالي وقالت اخرج عليهن نو راوز بدیمانه فلما راينه نکل چول دی اغل اغلرا اکبر نو ډېر غټه وګڼو وقت تعنا ايديهن زخمي خپل لا سنا وقلنا حاشا لله و سبحان الله کلمه تعجب ده حاشا لله ما هذا بشرا نه دا بشر دا انسان نه ده ان هذا الا ملک کریم نه دا مگر ملک ده عزتمن دا خو د ملائکو د جنس نه چتا ملائک عام طور باندې مشهور دي په خائس کې او شیطان مشهور دی په قباحت کې بد شکلی کې یو جاهز تیر شه دی یو غټ عالم دی یو څه قابل سره خو د شکل په لحاظ سره ډېر بدرنګ یو خزراله یو جوهری ته وی مال یو شکل جوړ کا د شیطان دغه شیطان خو مال دی نه شیطان شکل څنګه جوړ کا او ته وی ما ته اوخه څنګه شکل در جوړ کوم هغه شم جوړ کوم اچ کلا دغه جاهز ولیدو نا جاهز ته وی راځه ما سره کار دی هغه هم عقیده په لحاظ سره خو بل شانو کو ناغه چې د ما ډوډۍ نه پیچ تاسو چل وکي نابازي
دغه چی نه بیا تمې ساتي د خلکو نه چې مال بچه د سره کوي نو بوی ته نه هغه زرګر دکان ته ورنه نیست نو ته وی چې د پشان هغه ته مخامخ کو وی د پشان او خزه لاړه جو تختې دا اصل ته سیاریانه کپا کار پات شو ا جوهری ته وی زرګر وی دا تعالی چل سی وی دی خزي ویدار اغلوا ما ته وی چې مال د شیطان شکل جوړ کا نو ما ته شیطان مال د شیطان شکل څنګه جوړ کم نو تیرا وسی وی چې دغه شان ولړ ناغه جاهز چې ونوغه ډېر الدغه شرمنده شو ناغه دا خبره په خپل باندې لیکل خپل قصې لیکل دا کتابونه نشي کتابونه قابل سره دي قابلیت په لحاظ سره څه شک پکې نشتی بد شکلې کې چا په سی ویلیم دي خنزیر په شیدونو کې ډېر بد شکل دی نو وای کده بیا دا خنزیر بیا نور روان کې ددنه بیا مخېستې وي بهرحال دا خو چا خبره وه دا بعضې څیزونه دا یي دي سیب دلته څوک ویني وایي دا خو سم د چین ښاپېری دی چین ښاپېری په چې چا لیدلی ښایسته وایي ان هذا الا ملک کریم نه دا مگر ملک دی عزتمن دا بشر نه دی دا دومره ښایسته عائشه رضی الله تعالی عنها وی دغه خزو یوسف علیہ السلام لیدل پیغمبر صلی الله علیه وسلم نه لیدل کنه لواحی زلیخا لو رأین جبینه وید رسول الله صلی الله علیه وسلم مخ مبارکی کې لیدلې وې کنه نو داخل یوسف علیہ السلام په وخت کې خپل غوته زخمی کړوي او چې رسول الله صلی الله علیه وسلم لیدلې وې نو خپل زړونه به زخمی کړیو د رسول الله صلی الله علیه وسلم حسن هغه د یوسف علیہ السلام نصیحت ده صحابی دی وی سپومای وا سوار لسم سپومای وا زنا منغناسو وما یو طرف ته کته الته به کته بل طرف ته بدل ته کته بره به کته او دلته به کته آخر فیصله به دا وکړه چې هغه چې کمخکاری سوار لسم سپومای هغه داغدار ده او دلته دام مخ چې کمخکاری دا بے داغ دی دا داغینا پسو چند زیاد خیسته ده سپومای بس خیسته ایو چا سپومای خود عام انسان نو عام انسان هم د سپومای نه خیسته ده یو سړی قسم وکړو طلاق یې ورکړ وې ک خپل خزي ته وې ک ته د سپومای نه خیسته نه ما به طلاق لانجه جوړه شو خلک لاړو مولیانو پسې وګرځېدو یو ته نه یو ته وایي چې بس په مې خو زیاته خسته ده بل وایي زیاته خسته اوس خزه طلاق اخرت لتلو یو عالم نه غټ عالم ته ورسېدو هغه ته وی خزانه طلاق یو ولې انو خو پلان کې خو چې طلاق ده اینا خزه انسان بشر دا د سپومې نه ډېر زیات خسته ده خزه به باندې طلاقي کچا دا قسم کړل طلاقی نه ان هذا الا ملک کریم بل دمته به نور خلکم رااله دا خزو خبري نور راوالي الله سویو دا الله رسول سوی او خزي سوی خزي وای دا بشر نه دی چاته وي یوسف علیہ السلام ته دی یوسف علیہ السلام نه هو زمونږ پیغمبر صلی الله علیه وسلم زیات خسته ده نو پیغمبر مبارک وي دا وي نور دی وي دا نور نه ده بشر ده نورانیت صفت شته خو
هغه منافی د بشریت نه دی، حقیقت کې بشر دی او د نور نه پیغمبر صلی الله علیه وسلم ډېر زیات اعلی دی. نور څه شی دی؟ یو سړي ته وې ستانه خدا دا لیټ ستانه خره دا لیټ ستانه کولای دی، نو دا بې عزتي شو که عزت شو؟ دا ته داسې یې لکه دا لیټ ښه ته دې لیټ په شانتي، بې عزتي ده، عزت نه دی. پیغمبر صلی الله علیه وسلم ته چې نور وې بشریت نفي کوي نو دا بې عزتي ده، عزت نه دی. دیو جن مخکې یو ځای کې موږ ویلو سورت آل عمران کې څوک چې رسول الله صلی الله علیه وسلم بشر نه مني دغه سړی کافر دی. نور دی په بل لحاظ سره، بشر دی د خلقت په لحاظ سره. ان هذا الا ملک کریم، نه دا مگر ملک دی عزتمن. قالت فذلكن الذي لمتنني فيه، وقال نسوة في المدينة امرأة العزيز تراود فتاها عن نفسه. وی خزو پخار کې چې خزا د عزیز تراود فتاها مراوده کوي، غوښتنه کوي، مطالبه کوي د خپل خادم نه، غلام نه، عن نفسه دا غد نفس مبارکه، قد شغفها حبا، یقینا ورنوتل د دې خزي پزړه کې من محبت داغه. ان لنراها فی ضلال مبین، یقینا موږ خامخاین غل رب گمراه کار کې. فلما غټ خطا کې اخته ده، فلما سمعت بمکرهن، نو کله چې واورې داغي دا چلول داغي دا خبره تانی، ارسلت الیهن، نو ویلې غلاغي پسې سوال جواب، واتت لهن متکا، او تیار کو هغه لپاره زیاده کې ناستو د پانه د خوراک. واتت كل واحده منهن سکینا، ورګه هر یو د دینه یو چاړه، هر یوې ته د دینه چاړه ورکړه. وقالت اخرج علیهن، وی یوسف علیہ السلام ته چې راوځه په دې باندې، فلما رأینه اکبرنه، نو کله چې ولید د خزو اغلر اکبرنه، نو ډېر غټ یو غاڼه، وقطعن ایدیهن، او زخمی خپل لاسونه، وقلنا حاشا لله، وی سبحان الله، ما هذا بشران الا بشر ان هذا الا ملک کریم، نه دا مگر ملک د عزت من. الله رب عزت مولا قرآن و سنت باندې عمل توفیق.